زما د علاج او دغه نه بس دا 3 بچي مړه شو، بس په 7000 او په 8000 مې یوه ستن ده، بس یو مې هلک مړ شو، 2 مې جینکۍ هم مړې شوې. بس د علاج نه پاتې دغه شان بچي لاړ شي مړه شي. بس بچي مې لاړل ټول خورې، دا یو زوی مې دی دا هم داسې دی ناجوړه دی راته، بس خدای پاک دې راته دې وکړي نو. پرون وایي چې مور زما د اسکول ته پرچې وشوې او زه اسکول ته نه ځم. زه یم ستا یو خبره زما لپاره مرګ دی، خو څه وکړم؟ ستا لپاره خو ما ویډیوګانې هر څه ورکړې، او چې خبرو ته شي نو خلک مې خبرې راپسې دونه کوي چې درته ویلې نه شم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. طبیعت هم انتخایي ناسازه دی، بلکې ډېره زیاته تبه مې ده. خو دا کوم کور ته چې راغلی ما دغه ماشوم چې یو شمېر اپریشن یې دله وکړلې، د مور پلار هم پې خپل اړي موړي خرڅه کړه. دا کومه کوټه چې ده هم د ماشوم له خرڅه کړې ده او خدمت دام کوي تر دې پورې چې اوس د پټۍ وس هم نه کېږي. بس پته نه لګي دا زخم چې کوم دی نو دا نه راځي، د ده د سر نه هر وخت چې کوم دی نو وینې بهیږي. پوره د یوې میاشت نه دوی په رابطه کې وو، خو ما ورته ویل ته کې راشې نو کرۍ قدرې ورسره نه وه چې زما دفتر ته دوی راغلي وو. نو موږ رالو دلته کې خبرې اترې به ورسره کوو چې اوس څه صورت حال دی. څه به وایې په دې موقع؟ په دې موقع دا یم چې پرون دې ما تحصیل اسپتال ته م بوتلو پټېله، دونه پیسې راسنې تحصیل اسپتال ته مې بوتلو پټېله، هلته ولې چا پټۍ نه کوله، ویله د زخم ډېر زیات دی دله موږ پټۍ نه کوو. نو زه واپس دا ماشوم مې په اوږه راچو را روانه شومه. تحصیل کې مې یو ته او بل ته سوال کو نو یو هم راله پیسې راکېپلم چې پیسې راته راغونډې شو، دله ما په 1000 روپۍ راله یو پټۍ وکړه. دونه خلک چې پټۍ قدرې راله دله نه کوله، او داسې وخت راماندې راغی چې بس دا ماشوم رانه وخته وخت خرابېږي او خو کېږي نه. اوس یې دا اپریشن یاد کړو، خو بس موږ سره داسې ښېګړه وکړه چې زما د عضوي له علاج پوره وکړې، بس اوس یې دا غټ اپریشن دی. 3,80,000 رانه نغدې غواړي، او اوس دا بل اپریشن چې دا 3 اپریشنه شو ورته، بیا د 14 اپریشنه شوي دي، او بس بوزه مې او دغه پټۍ دي او دغه دي او وله کوو، او پردې خدمت هم ورسره کوم چې 800 روپۍ دیاړۍ کې سي د کور خرچې. زه یم چې کور خرچې ته یې کوم، خو زه پکې د زوی پټۍ راوړم او هغه علاج ته یې کومه. ما سره نن دونه کرۍ نه وه چې ما نن پېښور ته بوتلو، بیخي را سره پیسې نه، نن یې ډاکټر ورځ ما پېښور ته بوتلو، روپۍ را سره نه وه. صحت کارت باندې نه کېږي دا؟ نه دا په صحت کارت نه کېږي، چې دا به موږ دپاره دا پوکڼۍ ول راغواړو دا دلته نه کېږي په دې باندې، دا موږ دپاره ځکه راغواړو چې دا د پیسو دا په صحت کارت د سره نه کېږي. ما وله ډېرې منډې تړلې والې خو دا نه کېږي داسې. زخم بیا کلو شوی؟ زخم واپس کلو شوي رو، بس وینې چې بس بهیږي تې. پرون پې چې 8 بجې وینه چالو شوې وه، تر یوې پورې دې ما دغه شان ګرځولې چا وله پټۍ نه کوله، او نه را سره پیسې چې ما وله پټۍ راوړېدله، او ما په خپله پټۍ کوله چې 500 روپۍ ورځ وه، نو ما د دې نه بیا زه په خپله پټۍ کوم. خو پرون را سره دونه څه نه چې ما دله پټۍ پې راوړې وې. ګرانو کتونکو دې ماشوم سره ما په ډبګري ګارډن کې شپې کړي دي. دې موږ یو ورځ په 11 دغه باندې وګرځو لیباټرو باندې، او ده کې یو سیرنج وینه نه وه. په ده موږ ماس زما د فاونډیشن نه 14 لکو نه زیاتې لګېدلي دي، دغه شانتې دوی هم پې پوره پیسې، خو بس زخم نه راځېږي نه. دا د بلاک نه د ده د سر لګېدلو بلاک ته دلته د کور کې لوبې کولې، او لږ شانتې ځای و، خو د دې مور پلار د بې احتیاطۍ په وجه باندې د دوی بې احتیاطي پکې شته، دا نه چې نشته پکې، او په څښا کپړو باندې تړلی و، هغې سره هغه زخم جراثیم واغستل، او هغه جراثیم چې کوم دی اوس د دماغو ته رسېدلي دي. نو ډېر انتخایي تکلیف دی، زبرګه میاشت ده د الله د رضا دپاره. زه په دې کې د دوی د موبایل نمبر وایم او ډایرکټ ورسره رابطه وکړئ، ډایرکټ دا ماشوم چې ټیک شي به دا به زمونږ ډېره غټه ګټئ. ښه بیا په هسپتال کې ګوره د غریب سړي خو تپوس پوښتنه نه کېږي. د دې دپاره زه دا وایم چې کوم یو منتخب نماینده راشي، هغه په هسپتال کې په نادرا کې په پاسپورټ کې خپل یو نماینده کینولی وي، او د د ټلیفونو کې نه هغه ته به ورته ووایې چېرې زما نماینده هغه ځای کې دی ورشه، نه به ایم ایس سره هم خبره کوي، هغه به مشر سره هم خبره کوي، او ډاکټر سره هم خبره کوي. چېرې دا مریض له ولې پټۍ نه کېږي؟ نو دا د پټۍ نه پرون چې کوم دی را واپس کړی دی، نو بیا پرایوټ دغه کړی دی. څه وایې ته؟ بس موږ به دغه وایو چې د ماشوم اپریشن وشي، او بیخي به موږ لکه دیاړي کوو، خو په دیاړۍ خو زموږ د کور هم نه برابرېږي، او دا به موږ د 6 میاشتې ډاکټر یادې کړی وي، د 6 میاشتو کې به دلته اپریشن کوي، نو 6 میاشتو کې موږ وس نه 3,80,000 روپۍ دا به موږ
په دې دیاړۍ کې موږ کورونه نشو برابرولو دلته به اپریشن څه وکړو یو بل تم ډېرې منډې تړي والې دلته کلي کې خانانو لا یو ځای بل ځای خو چا هم سره یې رانه کړه بس خلکو هم رنګونه وکړلو خو د مطلب سړی پکې رانغی. ستاسو نوم دی؟ حاشر اوس خبرې هم کولی شي دا وړوکی و د هغه ټایم کې د څونه عمر و؟ د شپږو میاشتو په عمر کې دی دغه شو دا کلونه وشو دی کې ښه کلونه دی کې تیر شو دی کې کلونه تیر شو دا دی 0317 99 13 421 0317 99 13 421 نیغ په نیغه دوی سره رابطه هم کولی شي په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی خو موږ ته رالیږئ نو هم چې کوم دی نو دې ځای ته به راځو او دلته به چې کوم دی نو د دوی سره مدد او تعاون کوو دا پیسې ونیسه په دې به اوس ځان له سره وړئ چې اوس خو وخورئ که نه او د الله نه وغواړئ ښه د الله ته په سجده شئ الله هر څه به الله کوي انسان هېڅ هم نشي کولی الله ته وجاړئ چې خدایه په کوم امتحان کې دی چولي وي هسپتال کې خلکو په داسې ډیکې راکولې وي زه وي د ستا خو یوه ورځ نه ده نو ما یې زما خو ټیک ته یوه ورځ نه ده چې زه به وایم چې زما دا یوه ورځ نه ده زما اوس هم جامې ته وینې اوس ښایي چې پرون زه کور ته راغلې ماسخوتن ما روټۍ خوړلې وه ټوله ورځ تېره شوې ده زما را اوبه نه تېرېږي چې زما رازوېدو نه ښه شوم شکر وي چې زما رازوېدو نه ښه شو پټونه بېغمه شوم هر څوک راته ترې دونه غټ زخم له پټۍ سینګه کړي بس زمانه لی ویلې ده بس خدای دې رامانې خپل رقم او فضل وکړي ډېره راته ګرانه ده دا ماشوم چې زه په اوږه راواچوم هسپتال ته یې بوځم کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې ګرځم پلار یې خو دیاړی لږ شي دې هم نشم پاتې کولی په پردي خدمتونه هر څه مې ورته سره ستړی شو دا 5-6 کاله دې موږ اړو کور کښېنولې کله یې یو خوا بوځم او کله یې بل خوا بوځم پرون وایي چې مور د بابو د سکول ته پرچې وشوې او زه سکول ته نه ځم زه یم ستا یو خبره زما لپاره مرګ دی خو څه وکړم ستا لپاره خو ما ویډیوګانې هر څه ورکړې او چې خبرو ته شي نو خلک مې خبرې رابسې دونه کوي چې راته ویلې نه شم خپل خاندان کې ونه پردو سره سترګې لګولو چې دا ته داسې کوې او داسې کوې دا خو ما را خپل سیره پاره کړي دي دا ویډیوګانې هر څه خو ما ډېرې مستې نه دا ما نستې نه ورکړي دي ویده غټ موبایل او هغه ساعت او هغه کې دا خو ما ډېر نستې نه کړي دې زه د روجې په خولو داسې زه نه په روجه پېښ شوې یم نه په اختر پېښ شوې یم نه چاته په ښادۍ پېښ شوې یم په هېڅ زمزمې یم پېښ شوې په هېڅ زمزمې هم پېښ شوې ګرانو کتونکو د دې ماشوم زخم درته زه اوس ښودی نه شم ځکه چې بیا د فیسبوک او د دې خلاف ورزي ده خو بلکل دا ځای نه دی دا او ما چې وکته نو بس ما بیا 20 کاله پرېښودل ما یې څه پته لګي زموږ دا ویډیو رنګ روډ او څوک ورته څه رولیږي په دې زموږ لکونه روپۍ صرف زما همدې سره ما شپې کړي داسې ده که نه ښه بیا هغه چې خلک راته رینګو کړي ایلب خان داسې دی ایلب خان داسې دی زما زوی چې زما زوی د وینو لید پید پروت و په کور زما خپل د کور خلک دي ما سره چا ښېګړه نه کوي ما سره ایلب خان شیرپو ښېګړه کوي ما اواز یې اوچت کړی ولې به زه د هغه بد ویم تر نن ساعته پورې هغه ما له په سخته کې لاس راکړي چې انسان د له په سخته کې لاس درکړي هغه پسې به بد نه وي تر نن ساعته پورې تاسو ما له سخته کې لاس راکړی ګرانو کتونکو داسې په سوونو خاندانونه خبرې چا پسې نه کېږي خبرې زموږ په پیغمبرانو صحابو پسې شوي دي دغې مې څه کار نشته نه د کنځلو نه د غل او چور او د واغه خدای دې په چا نه راولي بس دا احساس چې کله د دې ماشوم دا جړا ګورې دا زخم ګورې د دې مور دا بېوسي ګورې چې نن دا کرۍ را سره نشته دی نو دا ډېره زیاته ګرانه ده خو الله دې بس مومن مسلمان د داسې امتحان نه وساتي او بیا انسانیت چې دیکې ورکې چې ستا خو یو ورځ نه شوه نو زه خدای دې په داسې امتحان کې راګیر کړه نو بیا به ورته احساس وشي خو دا مو وایه چې قیامت نه پس په حساب کتاب کېږي په دې دنیا اوس حساب کتابونه روان دي ښه په دې دنیا حساب کتابونه روان دي دا مې یو امتحان دی الله دې دوی په خال رحم وکړي ګرانو کتونکو ستاسو لږې لږې پیسې چې کوم دی د ماشوم ژوند بچ کولی شي د علاج نه پاتې ده د پیسو نه پاتې ده د پټۍ نه پاتې ده تعاون ورسره وکړئ ډېره مننه خوشحاله